پېښور های کورټ د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو محکمې نادرا ته امر کړی چې په 3 میاشتو کې دننه باید د 4 بېلابېلو پاکستاني مېرمنو افغان مړونو ته د پاکستاني شناختی کارډونه ورکړي. 4 پاکستاني مېرمنو جمالې بیبي، حمیده، صائمه او قصه ګل پېښور های کورټ ته په بېلابېله توګه عریضه کړې وه چې هغوی په افغانانو واده شوي دي، خو مړونه یې ژوند جواک په پاکستان کې کوي او اوس اولادونه هم لري. ځکه نو د شناختی کارډونو جوړولو محکمه باید د دوی مړونو ته د پاکستان شناختی کارډونه ورکړي. د خالی پرواز پېښور های کورټ کې دغه یو شان عریضو اوریدنه په جسټس اس ام عتیق شاه او جسټس ارشد علي مشتمل 2 کسیزه بنچ کړی ده. په دغه 4 وړو قضیو کې د یادو مېرمنو وکالت د پېښور یو نامتو قانوندان سیف الله محب کاکاهیل اډوکیټ کړی دی. ښاغلی محب کاکاهیل عدالت ته د خپل دلیلونو ورکولو په وخت ویلي چې لومبه به د پاکستان د قوانینو لمخې یوازې د پاکستاني سړو بهر ملکی مېرمنو ته د پاکستان شهادتي کارډونه ورکول کېدل، خو بیا د پاکستان وګړتوب د قانون 1950 دغه ماده توپیر وبلل شو. ځکه نو په کار ده چې د قانون لمخې د پاکستاني مېرمنو بهر ملکی خاوندانو او اولادونو ته هم د پاکستان شهادتي کارډونه ورکړل شي. وکیل سیف الله محب کاکاهیل عدالت ته ویلي چې عریضه کوونکو مېرمنو د اړوند پاکستاني محکمو چارواکو سره د خپل مړونو د شهادتي کارډونو جوړولو لپاره تماسونه نیولې دي، خو هغوی د افغانانو ته د شهادتي کارډونو ورکولو نه انکار کوي. ښاغلی کاکاهیل وویل چې خواست کوونکو مېرمنو سره د قانون مطابق سلوک نه کیږي، بلکې توپیري چلن ورسره روان دی. عدالتي بینچ د نوموړي وکیل د دلیلونو اورېدو نه وروسته د پاکستان د شهادتي کارډونو جوړولو محکمې نادرا نه امر کړی دی چې د یادو مېرمنو مړونو ته د 3 میاشتو کې دننه د پاکستان شهادتي کارډونه جاری کړی شي. د یادو مېرمنو وکیل ښاغلی سیف الله محب کاکاهیل میډیا ته ویلي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې ډېرې داسې پاکستاني مېرمنې شته چې هغوی د خپل افغان مړونو لپاره د پاکستان په تابعیت ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 پېښور.